هلته مسلمانو ته فتح میلاو کېدی، هلته مسلمان خوشحالی ژوند تېرولو، تر دې پورې چې یو وخت داسې راغی چې کافرانو به خپل زامن وده کول. تاریخ لیکي زوی ته بیا وی څمله بچا وده شه کنې مسلمان راضي خوري دی، خو مونږ ته بلا راضي خوري دی، هغوی به مسلمان راضي خوري دی. دومره په دنیا باندې مسلمانو یوه غلبه پرته وه، مسلمانو ته الله یو فوقیت ورکړو. خو کله چې علم دین نه لرې شو، نن 200 یا 250 کاله مخکې مونږ خواته لاړ میکالر ورسېدو او مونږ ته طبعي راوړه ایجوکیشن په نوم سره زمونږ ټول نظام د دنیا یې درهم برهم کړو. نن پلار ته ښه پته چې زوی مې سکول ټول کال تللی دی، ټیوشن یې هم ویلی دی، دې باوجوده به هم دی 10,000 روپۍ ورکړي چې هلته ډوډۍ پې باندې وخوري چې زما زوی ښه نمبر راشي. بیا چې تعلیم وکړي هغې نه بعده بیا نوکرۍ دپاره ځان له مونږ روپۍ ورله جمع کوو. دا اړو فرق مونږ مسلمان ختم کړو چې یاره دا ګناه کار دی که نه دی. دا فرق مسلمان ختم کړو چې زه حلال خورم که حرام خورم. بیګه یو کس ما ته وایي چې فلاني جي کې دومره بدعقیده خلک پیدا شوي دي، نن 10 کاله مخکې نه و. مې نن 10 کاله خلکو مخکې چې دی څه ناسه ډوډۍ حلاله خوړله، نن مسلمان د دې فرق ختم کړی دی.